فخلف بیا د هغوی ورثون وګرځېدلو هغه نه بعد داسې خلک څه هغه نااهل وو ناخلف وو هغوی د کتاب ورثون وګرځېدلو یاخذون عرض هذا الادنى هغو به د دنیا دغه حقیر مول د دین په عوض اخستلو ويقولون سيغفر لنا او هغو به دایلو څه الله مو بخکي وان یاتهم عرض مثله یاخذوه او که هغو ته دوباره همدانه منا مول روشي نو خلي الم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب الا يقولوا على الله الا الحق ودرسوا ما فيه ویلی هغونه الله رب العزت په کتاب کې دا عهد نه وخستا چې هغو به الله باندې حق نه علاوه بل څه نه او هغو په کتاب کې دا خبره پړو کړې وه والدار الاخره خير للذين يتقون افلا تعقلون او د اخرت ولا کور بهتر د هغو خلکو لپاره چې متقیون دي ویلی تاسو عقل نه کور نه خله والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاه هغه خلک چې کتاب د مضبوطی سره نیسی او المنځ قائم کړه دا انا لا نضيع اجر المصلحین بشک مو د نیکو خلکو اجر او بدلا نه ضایع کوو اردو کی ترجمه کوم فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب ياخذون عرض هذا الادنى ويقولون سيغفر لنا پھر ان کے بعد ناخلف لوگ ان کے وارث ٹھہرے وہ کتاب کے وارث ہوئے اور انہوں نے اس کے عوض حقیر دنیا کو حاصل کیا اور وہ کہتے تھے کہ ہمیں بخشا جائے گا وہیں یاتہم عرض مثلہ یاخذوہ اور اگر ان کے پاس دوبارہ مال آئے تو وہ پھر بھی لے لیں گے الم یؤخذ علیہم میثاق الکتاب الا یقولوا علی اللہ الا الحق ودرسوا ما فیہ کیا ان سے کتاب میں یہ عہد نہیں لیا گیا تھا کہ وہ اللہ پر حق کے علاوہ اور کچھ نہیں بولیں گے اور انہوں نے اس کتاب میں یہ بات پڑھی ہوئی تھی والدار الآخرۃ خیر للذین یتقون افلا تعقلون اور آخرت کا گھر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو متقی ہیں کیا وہ عقل سے کام نہیں لیتے والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ وہ لوگ جو کہ کتاب کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں انا لا نضيع اجر المصلحین بے شک ہم نیک لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرتے فخلف من بعدهم خلف دے یہودو ذکر لگیا دا اللہ رب العزت فرمائی چې د یهود نیم خالق ورکی خو اول صحیح حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داود علیہ السلام په دور کې د عروج زمانہ وا خو هغه نه بعد کوم دا ناخلف اولادونه ناخلف ورثای پیدا شول هغه د دین باندې پیسې په خستل کې اوس دې چې الله رب العزت ټکه استعمال کړه دا فخلف من بعدهم خلف اوس د خلف یو ټکه دا په عربی کې خلف لام باندې زبر ده یو دا لکه دې چې لیکل دا خلف لام باندې ساکن ده څه کله دا خلف شي بیا دې معناوي خ اولاد خ وارث او څه کله خلف شي بیا دې معناوي بد کردار وارث لکه څنګه اردو کې یو ټکه استعمالي کی سپوت تی کپوت او سپوت اخذ بیت یی څه خصبای او کپوت کوم دا اخذ بیت یی څه نه اهل اندان منا دا خلف کوم دا نه اهل وارث ته یی نو الله رب العزت فرمایي چې دا غو پلور نک صحیح بیا ورسته ورپسې داسې نه اهل اولاد را پیدا شولو داسې نه اهل ورثای پیدا شولو چې هغه لګیا شولو ورث الكتاب هغه د کتاب وارث وګرځیدل یاخذون عرض هذا الادنى ادنا څه کوم دا د دنیا اندینه وتله د دنیا ادنا نو دی ادنا معنا یو وی قریب او بل معنا دی حقیر ذلیل نو دوه معنی دي سیدی قریب دنیا ته قریب دنیا نه ځکه یی چې دا نږدې ده یعنی د آخرت په نسبت دا نږدې ده آخرت ورسره چې دنیا دا غدا د نږدې ده او حقیر او ذلیل دنیا مطلب دنیا ته ځکه دنیا نه یی چې دا حقیر ده دې ته حیثیت نشته نو الله رب العزت فرمایي چې یاخذون عرض هذا الادنى دغه به دین په عوض باندې مول اخستلو دین به خرڅولو مول به حاصلولو او بیا بتیلو ويقولون سيغفر لنا دا بیلو الله مو بخي قرآن مجید کې الله رب العزت دغه ذکر کړه د بل جو کې الله رب العزت فرمایي چې نحن ابناء الله واحباؤه مو دي الله زمن او الله ته مو ډیر محبوب نو دغه بدایل چې الله رب العزت لن تمسنا النار الا اياما معدوده مو جهنم ته بنه چوکا سي ډیر لوی جرم وکړلوا
نو اله اوري جنی تبا الله رب العزت مو جهنم ته وستای نور مو بخلی شي قرآن مجید کې دی هغه وفضلناهم علی العالمین ذکر راغله دا سب بنی اسرائیل ته مو پټول جهان باندې فضیلت ورکړه دا نو دا خبره دغه بس ذهن پر وخت ټول جهان باندې فضیلت راکړه دا فضیلت دا د موږ الله زمن نو لهدا مو تعصب نشته نو دغه به دین فروشي کولا بیا بدایلو څه ويقولون سيغفر لنا څه الله مو بخي نو په يهود کې غاټه بیماری ایوا دا غاوه څنګه به دین فروشي کولا دین به پټاولو چنانچه بخاری شریف کی روایت ته هغه خلاصه ده څو ایوی موکی کې یو مالدور سړی هغه زینو وکړه ته زینو یې وکړه نو دغه دا سوچ چې را دا خو کوم د مالدور سړی د اوس دیتا د سزو د لکه مو په شریعت کې د زانی دی لپاره سنگسار سزا ده په تورات کې د سنگسارې والا سزا ده نو اوس هغه دا سوچ وکړ د مالدور سړی دا هغه بظاهر کوم دا رشوت مشوت به استعمال کړی نو د ملایون څخه شپږ کې شو د مالدوري شړی ته اوس څنګه دا فتوا ویل کو چې دا سنگسار کې نو دغه طریقه جوړه کړه چې پیغمبر اسلام ته ویل شو دې دین کې بل ډیسکاونټ ورکی وی بس هغه به د سینار مغنی سزا او تویر کې زیاره فخری سپور کې بل مدینه کې وګرځي نو ویلو چې بس تورات پر دای راځي محمد صلی الله علیه وسلم ته ویل شو نو روغله پیغمبر اسلام ته پیغمبر اسلام نه تاسو وکړ چې رسول الله د سړي سينو کړی د دې څه سزا وی پیغمبر اسلام ته فرمایلی چې ویلی تاسو تورات کې څه سزا ده منډه وروړې تورات وروړې نو تورات چې کله وروړل نو پیغمبر اسلام ته فرمایلی چې متعلق ځای وروړې نو هغه ځای چې وروړل نو چې کوم عالم او چې سره لوس کې کتاب تورات ورکیو نو هغه آیات باندې د لوس کې دا پټی کړل نو پیغمبر اسلام ته فرمایلی چې کسي آمدان منا ایوی بلی موکی کی دی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم متعلق بدغو تورات خبری پټوالی چې پیغمبر علیہ السلام متعلق ورکی لیکلی وای چې دا بر حق نبی دا نو هغه آیتونه بدغو پټ کړل چنانچه هغه ورجات استمو دا حدیث شریف تیر کړو مفهومی دا پیغمبر علیہ السلام یو يهودي ژوندکای و د مشوم هغه د پیغمبر علیہ السلام خدمت کول هغه بیمور شو ډیر سخت بالکل مرګ حال شولو نو پیغمبر اسلام پښتني ته ویل نو څویر غللو نه دی هغه فلور دی هغه سار تنوستو او دی تورات تلاوت کولو په نو پیغمبر علیہ السلام یا فلور نه پښتنه وکړه چې د تورات کې ته مو متعلق څه تذکرہ شو تو تکسان وی دی هغه رب چې په موسی علیہ السلام تورات را نازل کړه د مو ته اختیار څه شوی مو متعلق نو هغه ته ویل چې نه نه نشته نو هغه مشوم ته ویل چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم مو فلور د درویغ یې تو متعلق په دغه تورات کې ذکر شته ولا چنانچه حضور اقدس به کلمه ویل مشهور نو حضور اقدس صلی الله علیه وسلم صحابه کرام ته فرمایلو صدا کا مرشی بیا دي شری طریقې سره کفن دفن او جنازه وغیرہ وکړي نو بهرحال لکه ګوره دا خبره به هغه پټولې جنا نعوذ بالله دا بیماری کوم دا کنه ایمو مسلمانانو کې آشته ایمو ځنه د علماء کرام نن سبا په تاسو په فیسبوک او یوټیوب لیدلی وي بظاهر بخالیم وی دار بلونګي والی علماء په څه بسیاري کوي ته ځون تعلیم نه یې خدای بندا ته خو د علماء دفاع وکړه هغه په خپل لګیا وی ځون ته عالم نه او علماء په څه زیاري کوي دا دین فروش علماء اصلا کې دا ګینه چونه څو علماء دی یوټیوب چینل یې فالو کړی یو بل طرف نه وته چو پیسې مې جیب کې وچي بس بیا لګیا شي کوم دا کنه علماء کرام په څه زیاري شو کې خلق علماء کرام نه بدزن کوي اوس خو په معاشري کې په ایمو په اسلامي طبقه کې انده یو علماء کرام ولا طبقه خو پوتې ده نور هم ټول چکم دا کنه دا هول نو بهرحال نو دغه به دا کولو او بیا بدایلو سيغفر لنا الله مبخي مړه دانه منا وړي وړي خبرې خدای په مو په سینې سبي و ان ياتهم عرض مثله ياخذوه الله تعالی فرمایي چې کا دغه ته دوباره بیا چانس ملوي کی بار بار پیسې خلی دغه په دین باندې علم يخذ علي ميثاق الكتاب الله يقول على الله الا الحق ویل دغه په تورات کې دا خبره نه ده پړو کړي دا موحده دغه نمو په تورات کې خستی نه ده چې الله باندې به تاسو درویغ نه یای والدار الاخره خير للذين يتقون افلا تعقلون الله رب العزت فرمایي چې اخرت ولا کور بهتر ده دماغ سوچ وکړي دغه دنیا چند روزه زندگی د چند ټاکو خاطر د دین فروشي ما کوي بل ځکه الله رب العزت فرمایي ما عندكم ينفد وما عند الله باق د دنیا کې تاسو سره کوم صدر سره دي کوم مال او دولت دا ينفد ډیر زر ختم کیږي
او الله رب العزت سره کوم شایدا کوم اخرات ولا انعامات دي هغه باقی رہنے والا دي. والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاة هغه خلق هغه کتاب مضبوطه سره نه والا دا. اوس دي چې مفسرین وانه تعالی کړی دا د يهوديانو متعلق فرمایي هغه يهوديان چې هغه کتاب مضبوطه سره نه والا دا. اوس دي چې مفسرین فرمایي چې الله رب العزت د سینه و فرمایي چې هغه يهوديان چې کتابي پړو کړل پړو والی په ځای فرمایلی دي چې مضبوطه سره نه والا. مطلب دا شای شو چې کني قران مجید څکوم دا کنه یا تورات یا څور آسماني کتابونه دي هغه اصلي مقصد هغه باندې عمل کول دي صرف دا نه ده ته تلاوت کوا. ځکه الله رب العزت دی فرمایي چې مضبوطه سره نه والا یعنی تلاوت سره سره هغه باندې عملا کوي. نن سبا ګوره قران مجید مڅوره احترام سره کیږي مونږ وګورځو او صفوي صدقه او بوزو قران مجید رنه ورزيدل دا به احترامي بغیر او درسنه ګوتی ویرلو علماء کرام ته ویل مولوی صاحب څخه فرایده دي مو څوک د قران مجید نن بغیر او درسنه ګوتی ویلو مونږ وګورځیدل اوري پوسه چاګي رایل کی کدي خو څه کله دی اعمال خبره روشي بیا یې په روغه ژوندۍ کې قران سره یو اعمال مو مطابقت نه مکمل قران مجید مو ته د څه لوړ شه مو بالکل دیغه مخالف سم کې مثال کو. نو بهرحال الله رب العزت فرمایي چې هغه خلک چې کتاب مضبوطه سره نیول دا واقام الصلاه او المنز قائم کوي. دا دی يهوديانو متعلق فرمایي چې په تورات یې مضبوطه سره نیول دا المنز کوي. دغه کې مفسرین دالي کلی دي چې ګوره په تورات کې ډېری خبرې لیکلي او الله رب العزت دغه کې ذکر دی هغه ډېرو خبرو کې د المنز وکړه. یعنی دی مطلب دا شو چې دا المنز ډېر مهم شاید ډېر اهم شاید هم په بنی اسرائیل په يهود او په تورات کې هم د مسلمانانو لپاره المنز. چنانچه یو حدیث شریف مفهوم ده چې کوم سړی چې کوم دا کنه المنز قائم کړلو نو هغه د سوای ته دین قائم کړل. من اقام الصلاه فقد اقام الدين. کوم سړی چې المنز قائم کړلو هغه روح دین قائم کړل. ومن هدمها فقد هدم الدين. چې کوم سړی المنز کوم دا هغه وګرځول نو هغه کوم دا دین وګرځول. نو المنز کوم دا کنه دا ډېر اهم شاید الله رب العزت دی چې ورته المنز ذکر کړه دا ان لا نذيع للمصلحين. الله رب العزت د نیکو خلقو او د اصلاح کوونکو خلقو عملونه زي کوي نا واخره. والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا وعلى ملائكة المقربين.